بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نو تیر سبق کې مجاز عقلی باس مونږ کړو مونږ مجاز خو جوړې دي ته چې یو په حقیقي معنی پر قطعي پر خود شي او مجازي معنی غوښتل شي. مجاز عقلی تعلق د اسناد سره وي. اسناد یعنی نسبت کول. نو دا فعل یا شبه فعل د کوم معنا لپاره وضع شوی نو هغه ته نسبت شي نو د حقیقت عقلی او د کم معنا لپاره وضع شوی د هغې لپاره ما وضع شوی د دې لپاره اصل لفظ دی ما هو له چې د هغې لپاره وضع شوی نو هغې ته نسبت ونه شي د نو دا چې دا مجاز عقلی دی. لکه مطلب موږ ویلو چې په فعل معروف چې نو په دې کې نسبت فاعل ته کېږي او په فعل مجهول کې نسبت نائب فاعل ته کېږي. دا شان په اسم فاعل کې نسبت فاعل ته کېږي او په اسم مفعول کې نسبت چې دا نائب فاعل ته کېږي. نو اسم فاعل راغلی دی یا فعل معروف راغلی په دې کې د فاعل په نسبت مفعول ته وشو دا غیر مفعول دی او یا دغه شان دی اسم مفعول راغلی یا فعل مجهول راغلی دی او پای کې د فعل یا شبه فعل نسبت نه دا ما هو له ته وشو دا دغه ته وشو دی فاعل ته وشو نو دا غیر مفعول له دا مجازي عقد دی. شپږ صورتونه ویلو چې د فعل نسبت په فعل معروف کې مفعول ته شوی یا په فعل معروف کې فاعل ته شوی یا په مصدر کې مصدر ته نسبت شوی فاعل په ځای باندې مصدر ته نسبت شوی یا د فاعل په ځای باندې زمانه ته نسبت شوی یا د فاعل په ځای باندې مکان ته نسبت شوی یا د فاعل په ځای باندې سبب ته نسبت شوی نو دا شپږ صورتونه مجازي عقد. نن سبق کې کنایه موږ شروع کوو. دا اول کې دی ویلو علم البیان چې په دې کې اظهار با فی ضمیر یا د انسان په ذهن کې چې کومې خبرې وي هغه بیانول. نو دې چې اظهار ما فی ضمیر کې نه هغه ویلو چې بعض کلمات بعض کلامونه بعض ویناګانې د یو بل په مقابله کې دا په وضاحت کې بعض زیات دي او بعض کمی دي او ویلو چې هغه خبرې چې په درې سره وضاحت چرنده کیږي نه درې سيزونه دي یو تشبیه یو مجاز او یو کنایه. نو تشبیه مجاز خو تیر شول نن سبق کې موږ کنایه وایو. نو کنایه نکنه یک نی باب ضربه یضربون مصدر څنګه ده او معنی دا یو څیز پټول یا د یو څیز وضاحت نه کول یو څیز پټول یا وضاحت نه کول. او په اصطلاح کې کنایه دا هغه لفظ ته ویل کېږي چې د هغې په ذریعې سره یو مجازي معنا مراد واغستل شي خو د دې معنا حقیقي اغستل پکې هم صحیح وي. پوه شوې په دې معنی په مجاز کې نه په مجاز کې منګه هم دا کول چې د لفظ حقیقي معنی پر خودل او مجازي معنی غستله. په کنایه کې هم دي په کنایه کې دی چې لکه د لفظ حقیقي معنی پرې معنی مجازي واخلي یعنی لازم معنی داغه واخلي. خو په کنایه کې او مجاز کې فرق دار چې په مجاز کې تصریف معنی حقیقي چې نه دا تنشي اغسته بلکې صرف دغه مجازي معنی واخلې حقیقي معنی اصل پای کې ناروا دي. لکه مطلب اسد ده اسد منظری ته ویل کېږي چې حقیقي معنی حیوان مفترس ده لیکن تا مجازن یو بهادر سړی ته اسد ویل نو بهادر سړی ته اسد ویل دا حقیقي معنی ده که مجازي معنی ده نو دا مجازي معنی ته واغستله نو د دین ته حقیقي معنی مراد نشي اغستله. په دې باندې پوه شئ ها. او په کنایه کې دای کنه چې لفظ حقیقي معنی پر خودل شي مجازي معنی غستل شي مجازي معنی لازمی معنی غستل شي خو هغه لازم په ځای باندې هغه حقیقي معنی ته هم نسبت کول شي نسبت ورته کول شي. لکه دلته مثال لګته فلان طويل النجاد نجاد دا دغه ته ویل کېږي قاش نه قاش لسی د توري. نو لکه کله چې یو سړی دغه کوي توره ځان ته اچوي نو توره خو ځان ته داسې نه اچوي خو توره په قاش کې منډي که نه چې توره وړی جو قاش غټي وړوکی او چې توره غټي جو قاشي غټي. ها اوس توره چې سړی اچوي او هغه توره په قاش کې بندوي نو دا خبره خو تاسو ومنله که نه چې توره وړی جو قاش به یې ورکوټئ او چې توره غټئ جو اوس دا توره چې غټه وړوکی سړی راغلی یو دوه قسمه سړي یو وړوکی یو صحیح غټي دنګي
نو دنګ سړی به غټه توره راغلی او وړوکی کس چې کم نری دا دغه کچي نو هغه به سر علي داسې خو نه شي کولی که چې ورکوټی دغه سړی دی چیت سړی دی او د غټو توره چې اندر اغوستلي پوه شوئ اوس تا وویې فلان طویل النجا دی پلانکی چې نن دا اوږد قاش والا دی نو اوس اوږد قاش والا چې اوږد قاش والا دی نو دوی سره لازم ده چې قاش د څه د توري نو مطلب یې دا شو چې دا قاش اوږد دی قاش یې غټ دی نو توره به هم صحیح او چې توره یې غټه وي نو دا سړی به چیتي نو اوس دا طویل النجات دا اوس درې حقیقي معنی دې پرېښوده حقیقي معنی دا لکه دا واخیستله د یو کس دپاره ته دا خبره وکړله چې دا فلانکی کس دی نو دی اوږدې دغه والا دی قاش والا نو اوس دلته د دې هغه حقیقي معنی دی نه اخیستی بلکې د دې هغه لازم معنی دی واخیستله څه معنی دی واخیستله لازم معنی چې مطلب لکه دی لکه څنګه چې قاش د سړي یا لکه ته وایې چې فلان کثیر الرماد پلانکی چې ډېرې ویرو والا دی نو ډېرې ویرو والا ولې دی نو ته پای کې دا ده کې چې ډېرې ویرو والا دی کله چې دی اور ډېر بلی اور ولې ډېر بلی ځکه چې پخلی ډېر کوي پخلی ولې ډېر کوي ځکه چې مېلمانې ډېر راځي نو اوس دا ته کنایه ده دا کثیر الرماد کنایه ده د سخاوت نه چې دا سړی سخي ډېر دی او دغه شان طویل النجات دا کنایه ده د معزز کېدو نه دا اوس وروسته را روان دی انشاءالله تاسو به بیا دا پوه به شئ په دې باندې ښه په دې باندې تاسو پوه شوئ نو اوس ګوره لکه دا کنایه ده او دا مجازي معنی نه ده لکه سخي سړي ته ما ته وګورئ سخي سړي ته کثیر الرماد ویل دا مجاز دی خو کنایه نه ده ولې ځکه چې په مجاز کې او په کنایه کې فرق دی په کنایه کې او په مجاز کې خدا ما به اشتراک دی چې مجازي معنی اخیستل شي حقیقي معنی پرېښودلی شوي حقیقي معنی سي خو په مجازي معنی کې ته د مجازي معنی نسبت دی حقیقت ته نشي کولی دی کس موصوف ته نشي کولی او په کنایه کې ورته کولی شي یعنې ته بهادر سړي ته منظره ویلی شي د مجاز په اعتبار سره خو ویلی شي خو د حقیقت په اعتبار سره ورته ویلی شي نشي ویلی خو دا کثیر الرماد ته سخي سړي ته ویلی شي ځکه چې یو سړی دی چې هغه د اور کار کوي د تنوري دی نو ته وایې چې هلکه دی خو ډېر ویرو والا دی ولې ځکه چې تنور کار کوي تنور کار کوي نو خامخا یې ډېرې دي نو اوس دې ته که د سخاوت نه اخلې نو بیا کنایه ده خو حقیقي معنی هم ته د چا لپاره ثابتولی چې که نه ثابتولی دا به یې فرق دی لکه پوه شوې په دې باندې په مجاز او په کنایه کې فرق څه دی چې په مجاز کې حقیقي معنی مراد اخیستل صحیح نه دي او په کنایه کې دا جایز دي مله کنایه نه دا د مجاز او د حقیقت په منځ کې واسطه ده دا کنایه د مجاز او د حقیقت په منځ کې څه ده لکه حقیقت خدا ځکه نه چې ګوره د دې لپاره وضع کړی شوی نه د سخي لپاره ته کثیر الرماد استعمالی نو د سخي لپاره د کثیر الرماد وضع شوی دی نه دی د دې لپاره فیاض ټکی چې دا وضع شوی دی پوهېږئ په دې باندې سخي ورته وضع شوی دی خو چې کوم کس ډېرې پیسې لګوي د هغه لپاره کثیر الرماد نه دی وضع شوی د حقیقي معنی خو ځکه نشه است او بل چې مجازي خو ځکه نه ده چې مجازي معنی د هغې لپاره خو دوه خبرې یو خو ده چې په دې قرینه ضروري ده چې حقیقي معنی لکه پرېښودلی شوي ده او مجازي معنی اخیستلی شوي ده او حقیقي معنی پکې اخیستل صحیح نه وي او په دې کې دا صحیح ده لکه په دې باندې پوه شوئ تاسو په دې باندې پوه شوئ لکانو نو کنایه ګوره دا هغه لفظ ته ویل کېږي چې پای کې د یو لفظ نه لازمي معنی مراد واخیستل یعنې حقیقي معنی خو پرېښودلی شي د مجازي معنی چې کوم لازم دی هغه واخیستلی شي خو هغه لازم معنی سره هغه حقیقي معنی اخیستل هم د دې نه څه وي صحیح وي جایز وي په دې کې په دې باندې پوه شوئ بیا د کنایې چې دی که نه اسان دای کې دوه تقسیمه دي اولنی تقسیم د مکنی عنه په اعتبار سره دی مکنی عنه په اصل کې هغه دا ته ویل کېږي یو لفظ هغه ته کنایتن ذکر کوي یعنې هغه لفظ ته پټ کې او د دې په ځای باندې ته د هغې هغه بل معنی ته دا لفظ بل معنی ته منتقل کې نو دې ته مکنی عنه وایي مطلب چې کم څیز نه کنایه کړلی شوي دا کم څیز نه چې کنایه کړلی شوي نو هغې ته څه لګېږي مکنی عنه څه ورته وایي مکنی عنه نو د دې درې قسمونه دي د مکنی عنه په اعتبار سره
چې یا به د صفت نه کنایه شوي یا به د صفت نه کنایه شوي یا به د نسبت نه کنایه شوي او یا به د موصوف نه کنایه شوي صفت نسبت او سو موصوف موصوف خو پیژنئ دا که تاسو چې په کوم څیز سره یو څیز چې دا متصف شوی دا ته موصوف وي او صفتو چې کوم قائم بالغیر چې په بل چا پورې قائم نه آیت دا وي او یو د نسبتو نو دا مکنیان هو ما تو ګورئ مکنیان هو یا با صفت وي یا به مکنیان هو نسبت وي یا به مکنیان هو موصوف وي وسه دا خبره وسره تاسو هم یاد کړئ چې په کنایه کې دا درې څیزونه په دې دریو کې دوه ذکر یو پکې نه ذکر یا به یو کنایه دسی چې موصوف او نسبت په پکې ذکر وي موصوف او نسبت په پکې ذکر وي خو څه پکې نه ذکر نو صفت په مکنیان هو دا اول قسم ده ویو نمبر موصوف په کوم ذکر ده او صفت په کوم ذکر ده خو هغه نسبت په کوم نه ذکر سبق نه ذکر انداز په قسم ده او دریم نمبر چې موصوف هم ذکر دا صفت هم ذکر وي او نسبت هم ذکر وي خو مکنیان هو په کې سوي موصوف دا دریم قسم ده پدې پوه شئ اوس وګور کتاب ته الاول تعریف وکړئ الکنایه کنایه څه ده وایي هي لفظ دا هغه لفظ ده اريد به لازم معناه چې لفظ دا غیر اراده کړل شي لازم معنی ده مع جواز اراده ذلك المعنى سره ده نه چې بدی کې دا لزومی معنی نه اراده اغستل چې دا جایز وي لازم معنی یعنی ته د حقیقت لپاره ثابتول هم شي نو دا مجاز نه دا بدل شو یعنی که پوه شو په دې باندې ځکه په مجاز کې ته د لفظ نه دغه لازمي معنی وسې پاکلې حقیقي معنی ته مراد نشي اغستل او په دې کې حقیقي معنی اغستل څه دي صحیح دي لکه پوه شوي لکه د طويل النجاد اي طويل القامه يعني اوږد سړی دنګ سړی طويل القامه وتنقسم باعتبار المغني عنه الى ثلاثه اقسام او دري اقسام ده مغني عنه جندا منقسم ده الاول كنايه يكون المغني عنه صفه چې مغني عنه به سوي كقول الخنساء لکه خنساء دا یو شاعره وا نو دا د خپل رور چې دین دغه بیانې تعریف کوي د خپل رور په تعریف کوي چې طويل النجاد رفيع العما دي كثير الرماد اذا ما شتا طويل النجاد زمان رور اوقات قد والده اوقات قد والده يعني دراز قد لوړ ده رفيع العماد او مضبوط استن والده كثير الرماد زیاد دغه والده ایرو والده اذا ما شتا کله چې یخنی وي مطلب دا کنه په یخنی کې لګه ورځ لند وي خلک ډیر نه سي راځي خو زما دا ورور د سي سخی سړی دی چې دغه پر یخنی کوم ډیر ملمانی دغه پوه شو به دی باندې په یخنی کو کوم ډیر ملمانی نو ګوره طويل النجات دای ویل لري نو دلګي مکنیان هو چې دا صفت ده یعنی دا بیانې ما ته وګورئ تاسو چې دا خبره بیانې چې زما دا ورور دا صفتونه دي یو صفت دا چې د اوږد قد والا ده دویم دا چې معزز ده او دریم دا چې سره دغه سخی ده لکه پوه شوي او دا درې ټکي تاسو په دې کې نه کم دي پکې زه خو پکې نه نم تاسو پکې نه سخاوت ټکه پکې شته او معزز ټکه پکې شته او دا پکې شته دا دنګ لوړ قد والا ډېر قد والا نشته نو دا مکنیان هو یعنی د دې نه کنایه کړل شوی دا او دا صفت ده پوه شوي نو دا طويل النجاد چې زمان دا رور دا سره دا اوګه دا غټ قاش ولې لکه دا نجات اصل کې پورتلا قاش ته ویل کېږي نو قاش غټ ده دا قاش سره اوس لازم معنی سره چې قاش غټ نو د دې سره لازم څه شي توره به غټي او چې توره غټي نو یې سره لازم دا سره چې سړی بسوي غټ به وي دنګ به وي کنه چې دنګ نه نو د دې نه ګوره لازم معنی مراد الله او مکنیانو په کې صفت دی خپل ورغه قد بیانول دی په کې نشته ده رفيع العماد ده اوچت استن والا ده اوچت استن والا نو اوچت استری ده چای
چې لکه د چا کور غټ وي او کم کس لکه لوړې سینې والی چې د هغه ستنې غټي د کور ستنې غټي بیمانې غټي نو دا زما ورور معزز دی دا یې نه لازم معنی مراد کثیر الرما دی او زما دا ورور چې نه دا ډېر زیات ایرو والا دی نو ایرو والا ویلي دي خو د ایرو سره لازم سره چې دا ایرې د څه نه راوځي د اور نه او اور د څه لپاره بلیږي د پخلي لپاره او پخلی د څه لپاره کېږي د خوراک لپاره خوراک د میلمانه کوي لکه پوه شوئ نو دلته کې د دې نه هغه لازم معنی مراد اخیستلی شوي ده چې لازم معنی د دې څه دی شی دی سخاوت دی پوه شوئ وی تریدو دا زنانه اراده کوي انه طویل القامت چې زما دا ورور دا خو لکه اوږد قیامت دغه والا دی قد والا دی او القاد سید معزز دی او کریم څه دی عزتمند دی والثاني كناية يكون المغني عنه فيها نسبة چې مغني عنه پکې څه وي نسبت وي لکه ته المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه چې دا دغه دلته کې دی وی کنه المجد لفظي معنی کوی دی المجد بزرګي بين ثوبيه دغه کپړو په منځ کې والكرم تحت ردائه او کرم سخاوت دا د صادر دلاندې دی وس دلته کې مجد ذکر کړی دی مجد او کرم دا صفتونه دي مجد څه ته ویل کېږي بزرګۍ ته او کرم چې نن دا هم بزرګۍ ته سخاوت ته ویل کېږي نو صفتونه ذکر کړي دي کنه ذکر کړي ها صفت ذکر کړی دی کنه نو صفت هم ذکر دی او هغه بین ثوبیه دا هی دا ضمیر چې دا راجع دی موصوف ته نو موصوف هم ذکر دی لیکن نسبت چې دا پکې نه دی ذکر نسبت پکې نه دی ذکر مغنی عنه پکې نه لګي څه دی صفت دا نسبت ده نه هغه نسبت چې نه لګي پکې نشته دی چې دا ته المجد بین ثوبیه چې دا بزرګي د کپړو په منځ کې دا کپړو په منځ کې دا مطلب دا چې دا ډیر زیات معزز دی او الکرم تحت ردائه او دا سخاوت نه دا صادر دلانی نه نو دا صادر دا موصوف دی او دا کرم صفت دی دغه شان ثوب چې دا موصوف دی او مجد چې دا سره خدا د چا لپاره دی نو هغه نسبت نشته نه نو چې نسبت نشته دا د کنایت دویم قسم دی دا مراد محمد دی لکه پوه شو به معنی ځکه لکه چې دا موصوف چې کم دی کنه د لپاره دا لازمي ذکر کړی دی المجد بین ثوبی چې دا بزرګي دغه په منځ کې د کپړو په منځ کې نو چې کپړې نو کپړې خامخا څوک اغوندي کنه پوه شئ نه دلته کې دا لباس ممدوح د کوم ممدوح چې دغه د لازم دی او بیا ممدوح لکه څنګه چې دا ممدوح د پاره چې نه څنګه لباس ته لباس دار لپاره لپاره پرده ده دغه شان دا بزرګي دغه لپاره ته دا لباس ده المجد بین ثوبی لکه څنګه چې دا کپړې د انسان چې دا د وجود د مینز نه د وجود په مینز کې کنه وجود په مینز کې کپړې یو طرف ته بل طرف دی نو دغه شان دی وای دا وجود نه دا ټول لکه مسجد بزرګي ده اول کرم تحت ردائی او کرم دا ردا ده ردا مطلب لکه دغه صادر نو څنګه چې صادر دی انسان نتاوي دغه شان دی وای چې دا کرم دنه نه دا نتاو دی ممدوح نتاو دی لکه پوه شو به معنی تريد نسبت المجد والكرم الیه وذلګه مغنی عنه هغه نسبت د مجد دی د بزرګۍ دی او د سخاوت هغه ته والثالث دریم نمبر کنایه یکون المغنی عنه فيها غیر صفه ولا نسبه چې مغنی عنه پکې نه صفت وي نه پکې صفت وي نه پکې نسبت وي بلکې سوي موصوفي كقوله الضاربين بكل ابيض محزم والطاعنين مجامع الاخزان دا الضاربين وزه تعریف کوما مکه امدخو جو تعریف کوما د داسې وهم کو بكل ابيض محزم چې په هر یو تیرا او تیز تور باندې وهل کوي تیرا او سپینه تور باندې وهل کوي والطاعنين او دې نيزي لګي مجامع الاصغان پاغا جمع کېدو د کینه دغه باندې کینه باندې وذلګه مجامع الاصغان ویل لري چې کینی پکې جمع کیږي او د کینو جمع کېدو سره زیږه چې نه ازله ده کنه
نو مطلب د دې سړی داره چې دی وای چې زه د هغه سړی تعریف کوم چې کم په تیرا او تیزو تر سره وحل کوي او نيزي جن د زړه په سر باندې سره لګي نشانه برابرۍ نو مجامع الاذغان ویلره او دا کرایه غستل شي د موصوف نه یعنی د کم د کینی چې جمع کیږي په کم ځای کې نو هغه سوي زړه وی کنه نو هغه موصوف زړه په کې نشته نه هغه پوه شوي دلته مراد دی نه هغه زړه او زړه نه صفت ته او نه نسبت ته بلکې موصوف ته په خپل باندې الزاربین د مکه دی امزه خو یعنی زو تعریف بیانوم الزاربین هغه چې وون کړي بكل ابيض محزم په هر یو تیرا او سپینه تور باندې وطاعنین او زه دای کوم تعریف کوم طاعنین هغه څنګه چې نيزه لګون کړي مجامع الاذغان په غزيونو د جمع کېدو د اذغان د ځغان جمع کینې دی وي یعنی کم څنګه کې کینه را جمع کیږي یعنی اصلا فانه كان د کینه کړ بمجامع الاذغان عن القلوب د غزرنا هغه پوه شو ویلې منه ها وس یو بل تقسیم له ان شاء الله د وسایتو په اعتبار سره سبب یې